ابو جهل ویل کوي د ابوبکر کره بتلی هلته یې ګورئ د ابوبکر کره بتلی هلته یې ګورئ نو چې د ابوبکر رضی الله تعالی کره ورغلو نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانې کورې عایشه بیبي وړه وه اسما رضی الله تعالی لږه لویه وه داسې پیغله وه هغې ته یې ویل پلار دې څه شو پلار دې څه شو هغې ورته یې ما ته څه پته ده تا ته یې پته وي نشته ما ته پته ابو جهل ظالم چې سپېړه تاو کړه اسما رضی الله تعالی په مخ سپېړه ورکړه وره پردی لور په زنانه اوس هم څوک لاس نه اوچتوي خو دومره ظالم و چې حسین لاس اوچت کو او اسما رضی الله تعالی سپېړه راواچوله اسما رضی الله تعالی فرمایي وی ماله چې سپېړه راواچوله دومره زورداره سپېړه وه که نه چې زما غوږ وشلېده په غوږ مې والی وه مندرۍ نو غوږ مې وشلېد هغه مندرۍ رانه ښکته ورتاوه شوله وی دی رووتو او دلته کې نبی علیه الصلاة وسلام وی چې ته که نه زمونږ کره لومبی رالو زمونږ کره چې رالو وی ما داسې زر وکړو وی ستوان مې ولې لږ تیار کړي و اسما رضی الله تعالی فرمایي ستوانو داسې او په مشک کې مې ورله اوبه اچولې وي وی کور کې څه نه و چې هغه مې ورله تړلی وي خوله مې مشک له تړلی وي نو وی داسې زما داسې د دې نطاق ورته ویلی شي د دې پرتوګ د پاسه به د زنانه اوبه پې دا خېټه دې تړلی چې دا پرتوګ پې مضبوط وي دا بعضې ملکونو والی اوس هم داسې تړي په دې املا باندې داسې یو پټه غونته تړي وی داسې یو پټه وه یو بیلټ و موږ به د پاسه پې دا ځان تړو چې دا پرتوګ مو مضبوط وي وی بل شی مې ونه موندو هغه مې د ګېډې نه راوسپړده زر مې په من نیمه کړه په نیمې مې د مشک خوله وتړله په نیمه باندې مې ستوانو له خوله وتړله او دوی له مې ورکړو وی نبی علیه الصلاة وسلام لاړ او ابوبکر رضی الله تعالی سره لاړو چې لاړو وی سیده مدینې منورې ته لاړو غارې سور ته لاړو وی مونږ ته وویل چې مونږ به په غاده طریقو ته الله تبارک وتعالی ښودلې وه چې مونږ به په غارې سور کې څه ورځ یو ځکه کو ډایرکټ مدینې منورې ته ځو که نه خو دوی راپسې روزي په لاره کې خلانتي کوي نو څه ورځې په غارې سور کې پاتې شو چې دوی په ګرځېدو ستړي شي چې زه لاسه نوتي دي نو دوی به ځان له په کلاره کېنوي بیا به مونږ سفر شروع کړو دلته کې نبی علیه الصلاة وسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لاړو غارې سور ته لاړو اسما رضی الله تعالی عنها دی به خوراک تیار کړی و داسې ستوان وتوان به تیار کړي وو نو دی به د شپې نبی علیه الصلاة وسلام ابوبکر رضی الله تعالی هغه بر غارې سور ته به وله خېجول غارې سور ته ګوره دا ډېر زیات لرې دی ښه دا غارې سور چې دی که نه دا د غارې حرا نه لرې دی غارې حرا لږه نږدې ده زه چې دا ځل عمرې له تلی وم نو زه غارې حرا ته ختم نو زما د مخ باندې د انور لږ بد راځي ما ته څه الرجي غونته ده زه چې غارې حرا ته وختم او راکوز شوم که نه نو د مخ مې زه سم پوستکې اړولی بالکل د انور داسې کړی وم که نه چې بالکل خراب کړی وم مور مې را سره وه هغې راته دا در سره څه وشو میدان غارمه دي که نه دي ته خو به نبي علیه الصلاة وسلام روزانه دغې ځای ته ختو مونږ به نه خېجو بیا غارې سور ګورې د غارې حرا نه ډېر زیات لرې دی نو غارې سور ته نه وم تللی ځکه مور مې را سره وه هغه نه شو تلی دا ډېر زیات لرې دی یو غر باندې به وخېجي بیا به په دویم غر باندې به راورخېږي نو اسما رضی الله تعالی به هره شپه یو بل ته زنانه یوازې د دشمن یره او دومره لرې غر ته ختل دی به دا خوراک نبی علیه الصلاة وسلام له وړو د ابوبکر رضی الله تعالی زوی عبدالرحمن بن ابي بکر دی به د ورځې په مکه کې ګرځېدو حال احوال به معلومول
او د شپې به تلو بیا به یې بر هغوی ته بیانول چې په مکه کې دا چل ښکته شروع دی. چې کله نبی علیه صلات وسلام ویلاړ او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره لاړو، اسما رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زمونږ بابا راغی، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار چې و که نه ابو قحافه د کافرو دله ایمان نه و راوړی. مونږ ته یې ویل چې پلار خو څه شو؟ مونږ ورته وی چې د نبی علیه صلات وسلام سره وتی د هجرت له. وی چې لاړو؟ وی چې ما ته پته ده چې تاسو به یې نارې وږې پرېښي یئ، چې په کور کې صحیح هغه به یې د ځان سره وړي، ځکه چې هغه څه مومي په دغه خپل یار باندې لګوي، تاسو به په کور کې وږې پرېښي یئ. اسما رضی الله تعالی فرمایي ما منډې کړې، داسې وړې وړکاڼې مې راټول کړو او په المارۍ کې مې کېښودو، د پاسه مې پې کپړه واچوله. وی دی خو په سترګو ړوند و. وی ما د خپل نیکه د لاسه ونیو، وی ما ورته ویل چې بابا ډېر شی پیسې راته پرېښي دي. وی دا لاس مې ورله د کپړې د پاسه داسې تېر کړو چې دا پیسې دي، یا خو به سکې وي که نه. وی ما چې دا ډېر شی پیسې راته پرېښي دي. وی چې ښه چې پیسې درته پرېښي دي نو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان راوړو که نه، د سره په دغه وخت کې 40,000 درهم و، 40,000 درهم ورسره وو. او بیا د په غریبانانو باندې لګول نو کوم وخت کې چې د هجرت ته د ده سره 600 درهمه پاتې شو، نو هغه 600 درهمه هم د ځان سره واغستل، هغه هم واغستل. وی که د نبي علیه السلام ضرورت ورته په لاره باندې راځي په ده باندې به یې لګوم. او بیا چې مدینې منورې ته لاړ، دغه پیسې ورسره وي، نو مسجد نبوي یې پې ځمکه واغستله، هغه هم ولګولي. دیو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ما د هر تن بدله په دنیا کې ورکړې سیوا د ابوبکر نه. د ابوبکر بدله به الله دله په جنت کې ورکړي، زه په دنیا کې نشم پوره کولی، زه په دنیا کې نشم پوره کولی. نو روانو دلته کې کفارو لوی غوغا په مکه مکرمه کې شروع کړه، او نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله تعالی غار سور ته لاړو. نو په دې مکه مکرمه کې داسې کسان زیات وو ثقافي والا چې هغې به د خپې نه پته لګول چې دا د پلانکي خپه ده، دا د پلانکي په ځمکه به چې چاپ د خپې ولید که نه، د دې نه به معلومات کول وي دا د پلانکي خپه ده. نو چې غار سور ته لږ نږدې شو که نه، نو ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د الله پاکه پیغمبره زما اوږې ته راوخیجه، زما شا ته راوخیجه، ځکه چې ته په ځمکه ځې نو ستا خپې ناپونه پرېږدي، او په مکه کې داسې کسان شته چې هغه د خپې نه معلومات کوي، نو هغوی ته به ټولو ته پته ولګي چې نبي علیه السلام دې ځای ته تللی دی، زما اوږې ته راوخیجه. نو نبی علیہ السلام په شا واغستو او غار سور ته وردننه کړو. نو چې غار سور له ورسېدل که نه، نو دا دننه ګنده و. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله پاک پیغمبره زه یې صفا کوم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ غار سور ته دننه شو، نو دا یې راجارو کو، پاکې کو، او کمې سوړي چې پای کې ګټې کېښودې ټولې سوړې بندې کړې. یوه سوړه پاتې شوه، د هغې لپاره یې څه شی ونه موند، هغه کولاو پاتې شوله، هغه کولاو پاتې شوه. نو دې کې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دننه شو، نبی علیہ السلام پسې دننه شو. څنګه چې دواړه دننه شو که نه، الله تبارک وتعالی د غار سور په خوله کې یو وړوکی بوټی راوخېجو، په دغې ټایم باندې بوټی راوخېجو، د غاره خوله داسې بنده کړه. په دې دوران کې یو جولاګی راغی او د غار په خوله باندې زر زر جال وهل شروع کړو، او کاونټر راله چې هغه ډېر زیات یریدونکي مرغۍ ده، ګورې هغه دننه غار ته به تله، دوی پکې دننه د دوی نه یریدنه جاله جوړولي شروع کړو. ګوره الله تبارک وتعالی چې د چا مدد کوي که نه، بیا په وړوکي څیز باندې د الله مدد کوي، او چې الله یو انسان هلاکوي نو په وړوکي څیز هم هلاکوي. د ټولو کورونو کې کمزوری کور د جولاګي دی، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، په کورونو کې کمزوری کور د جولاګي دی.
خو چې الله په د نبی علیہ السلام امداد کو د جولا په کور باندې د نبی علیہ السلام حفاظت وکړو او چې کله هلاکی به په کمزور سیس هلاکی مو نمرود په چا هلاک کړو په ماشي کنه بیا غټ غټ لخرې په الله نه را لېږي او بعضې مفسرین لیکلي وي هغه ماش هم څه معذوره مات ګوډ غونته کې و هغه هم روغ نه و خو چې غوږ ته نه وته ډایرکټ ځان دماغ ورته ورساو نو بس هغه وی لیونی کېږم بس سر مې چوي نو الله چې د چا مدد کوي نو بیا په جولاګي او په کاونټر یې کوي خو چې الله هلاکوي بیا په ماشي هم هلاکولی شي دا د الله تبارک وتعالی فیصلې دي ها نو دنه ټولې سوړې خو بندې کړې یوه سوړه کوله وه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه داسې سملاستو او دا خپې وغځوله نو د خپلې خپې دا پونده یې دغې سوړې ته وردننه کړه داسې هغه سوړه یې پې بنده کړه وی هسې نه چې څه شی ترې راوځي او نبي علیه السلام له ټک ورنکي چېرته هغه په خپله خپه بنده کړه او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل د الله پاکه پیغمبر ستړی شوی زما دې غېږ کې سر کېده چې اوده شي نبی علیہ السلام د ابوبکر رضی الله عنه په دې غېږ کې سر کېښود اوده شو چې اوده شو په هغې سوړه کې دننه مار و هغه ټولې سوړې پسې بندې شي نو مار پسې چې لارې بندې شي دی به ځان له لار ګوري چېرته وځي نو ټولې سوړې پسې بندې شي هغه دغې سوړې له راغې نو دې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پونده ایښې وه نو هغه د راوتو کوشش که خو راوتی نه شو نو د دننه غاړې ټکې ورکړو د ابوبکر رضی الله تعالی فوندې ته یې ټک ورکو چې ټک یې ورکو ابوبکر رضی الله تعالی ونړکېد اوس پته نشته چې دننه څه شی دی خو دومره پوه شو چې خپراله څه شي وچیچله خو ځان یې نه ړکاو نو د زخرو اثر ډېر ناکاره دی د مار ټک ډېر ناکاره دی الله دې تمام مسلمانان وساتي نو د هغې زخرو اثر په ابوبکر رضی الله شروع شو په ابوبکر رضی الله تکلیف شروع شو نو رنګ بدلیدو ځان یې کلک کړی خو ټینګ نه شو د سترګو نه یې اوښکې را روانې شي چې د سترګو نه یې اوښکې روانې شي نو چې اوښکې د سترګو نه داسې راله په دې مخ باندې راله نو ښکته وغورځېد د نبي علیه السلام په مخ مبارک ولګېده چې د نبي علیه السلام په مخ د ابوبکر اوښکه ولګېده نو نبي علیه السلام راویښ شو نو چې داسې یې وکتل د ابوبکر سترګو ته نو اوښکې دې بهیږي وی ابوبکره ته جاړې ولې مې د الله پاکه پیغمبره دې سوړې ته مې خپه ایښې ده خو هغه غاړې مې څه شی چې بار بار ټک راکوي وی ښه خپه دې خوا که جابه که خپه دې خوا کړه که نه نو سوړه کې دننه مارو نو نبي علیه السلام لاړې مبارکې داسې کړې په ګوته یې داسې د خولې نه لاړې راواغستې وی پونده راکړه چې پونده راکړه چې پای پونده ولې دا لاړې مبارکې ومږلې ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله یا هغه چې په بدن باندې مې دومره تکلیف و چې د سترګو نه مې اوښکې بهېدې یا هغه چې د نبي اسلام لاړه مې په پونده ولګېده ما ته اړو پوت هم نه لګېده چې زه څه شي چیچلی ما داسې تکلیف ختم شو بالکل جګ جوړ شو زه واما وام هغه غېږه څومره بختوره ده چې په کومه غېږه کې سر د نبي علیه السلام پروت او هغه اوښکه څومره بختوره ده چې د سترګې نه ورتاوه شو نو د نبي علیه السلام په مخ مبارک ولګېده او هغه پونده څومره بختوره پونده وه چې په کومه پونده باندې د نبي علیه السلام لاړې مبارکې لګېدلې دا د ابوبکر رضی الله تعالی غېږه وه د ابوبکر رضی الله تعالی اوښکه وه او د ابوبکر رضی الله تعالی پونده وه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکې والو نا امید شو او هغې ډېر زیات تنګ کو نبی علیه الصلاة والسلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې طرف ته هجرت اراده وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار سور کې 3 ورځې پاتې شو او په 3مه ورځ باندې د غار سور نه روان شو
سلور کسانو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلو یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دریم وسره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ورسره او یو ورسره لار خودون کې عبد الله ابن اریقط دلا په دغه ټیم کې مسلمان نو کافر وو خودل به خلکو اجرت ورکو اعتمادي سړی و خلکو تبیلار خودله نو دا سلور تنو او دو ورسره اوخی وی دو اوخی وی او د غار سور نه روان شو د مدینی منورې په طرف باندې دا عبد الله ابن اریقط چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی الله تعالی د دریاب غاړې طرف ته وستل یو ناشنا لار وا دې د پاره چې د مکې خلک پر اپسی نشي نو داسې روان دي روایاتو کې راځي وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې مکرمې نه پناه کېده کنه دا مکه مکرمه پاتې کېده نو نبی علیہ السلام داسې راوګرځېده او د مکې ته کتل او د سترګو مبارکو نه اوښ کې روانې شوې وی ای مکې ما ته ډېره خوښه یې او زما ستا نه زړه نه کېږي ما به چېرته ته نه وي پرېښې کړو ستا اوسېدونکي زه نه ایستلی خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما په تا کې نه پرېږدي نو ځکه ستا نه روان یمه ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي که نه په کم ملک کې پیدا شي که نه کو هغه ډېر خړ پړ وي خو انسان ته ډېر خوږ وي او کو خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به تې په سرو سترګو نه تلو دوی هغې رڼاګانو له ځي د بار ملکونو رڼاګانو او ښارونو له ځي خو چې د خپل کلي نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې په سرو سترګو جاړي دا ولې دا خپل کلی خپل وطن ډېر زیات خوږ وي ځکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داسې وکتل نو په جړا شو وی ای مکې کو ستا اوسېدونکو زه ستا نه ایستلی نو ما به چېرته ته نه وې پرېښی او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې آیاتونه نازل کړو د الله پاک پیغمبر دې کلي ته به دې واپس بیا راولمه خپه کېږه ما خیر دې کو نن دې په جړا باندې روانې یو ورځ به راشي چې په غلبې باندې به دې کلي ته واپس راځې تعالی به فتح درکومه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورسره دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په عمر کې لکشرو په عمر کې ته کشر خو د بدن نه به داسې ښکارېده چې دی د نبی علیہ السلام نه مشر دی دسی بخکاری دو نو چاچی بتا پوسو کو دو ابوبکر رضی اللہ تعالی ہونا ویدا مرگر در سر سوکتے مرگر در سر سوکتے نو ابوبکر رضی اللہ تعالی ہوتا وہ فرمائل ویدا خغ انسان دے چی مات اللہ رخائی دا خغ انسان دے چی مات سخی لار خای نو د خلکو به دا مطلب و چې کېدای شي دا ورسره لاره ښودونکې وي ځان سره یې څوک روان کړی او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب به دا و چې دا هغه انسان دی چې ماته د جنت لاره ښیي ماته د جنت لاره ښیي نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو دا هغه په ذهن کې او په سوچ کې دا و چې دا هغه انسان دی چې ماته د جنت لاره ښیي خو بل سړي به ترې دا فهم کړه چې دا ورته چېرته د مدینې منورې لاره ښیي روان و دواړه او دغه دوه ملګري ورسره نور هم دي په دې دوران کې دا خبر په مکه مکرمه کې خور شو چې نبی علیه السلام د مکې نه ووت لاړو
ابو جهل اعلان وکړو وی کو چا د دې دواړو سرونه مونږ له راوړو د ابوبکر رضی الله تعالی سر مونږ له راوړو او یا مونږ له دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راوړو نو هغه انسان له بسل او خان ورکولې کیږي په یو سر باندې سل او خان کې خودل نو د دواړو د سرونو قیمت سو کې خودو 200 او خان وی کو دا دواړه مونږ له چا ژوندي راوستو یا د دوی سرونه مونږ له راوړو نو د هر یو تن په سر باندې سل او خان انعام دی نن سبا هم خلک داسې کوي کنه د یو مجرمي یا دشمنی و چا سره ویله که کو دا سړی راله چا ووجې نو دومره انعام به ورکم نو دا مکی مشرکین او ابو جهل اعلان وکړو وی د نبی علیہ السلام د سر قیمت سل او خان دی او د ابوبکر د سر قیمت سل او خان دی وسل او خان چې دی کنه دا په لوی قیمت لري او په دغه زمانه کې سل او خان داسې وو لکه نن زمانه کې سل موټرې یو سړی ته ووایي چې په پلان کې دې راله ووجې زه درله سل موټرې انعام درکوم دا څومره روپۍ دي نو بس د مکې مکرمې هر یو تن کوشش دا شروع کو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک راوړي نعوذ بالله دکی یو فعلوانو دا غنوم د سراقه ابن مالک سراقه ابن مالک دی و چې ما دا خبره واورېده ما چې دا خو اسانه خبره د سلو خان نه 200 خان دي زما چې د دواړو سرونه راوړم وی په دې دوران کې زه په مجلس کې ناست وم یو تن راغی وی هغه وی چې هلکه دا ابوبکر او د نبی علیہ السلام په سر باندې سلسلو خان دي هغه د دریاب په غاړه باندې روان ما ولیدل په مجلس کې دا خبره وکړه چې هغه د دریاب په غاړه باندې روان مدینه منورې ته تلو سراقه ابن مالک ما ورته چې نه ماړه هغه دغه نه دي دا بل څوک دا پلان کې اوس وتل دغه شانتي لاړو دا خبره مې ځکه وکړه وی ما چې اسې نه چې بل څوک رانه مخکې شي دا انعام بل څوک وانخلي دغه خبره مې اخوا دې خوا کړه چې نه دا پلان کې اوس وتل دا غي لاړو دا نبی رسول الله چرته دی دا غنه دی وی د دې خبره مې اخوا دې خوا کړه وی زر کور ته رالم غړې غونته کې خپلې وینځې ته مې وي چې دا است دې پورې غونډکۍ د دې خټو ویښته بوزه خو څوک تې ونهیني زین مین مې پټېټ کو وینځې ته مې وي چې دا اس پټ د کور وباسه دغلته یې بوزه او د کور نه د چنې په طرف رالمه داسې د کور شا طرف ته رالمه او داسې ټیټ روان وم د ځان سره مې توره نیزه راغستې چې څوک مې ونهیني وی ځکه ما چې په دې انعام رانه بل څوک مخکې نه شي په دې انعام رانه بل څوک مخکې نه شي وی رالم اس ته وختم او چې اس ته وختم کومه سړي چې کومه لاره یاده کړې وه چې دریاب په غاړه روان دي وی اس مې په منډه کړو په تیزۍ سره حتی در دې پورې چې نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله عنه لاندې کړو چې لاندې مې کړو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل اذا الله پاک پیغمبر مونږ لاندې شو سراقه ابن مالک فعلوان را پسې راغی د الله پاک پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تحزن ان الله معنا ابوبکر خفه کېږه ما الله زموږ سره دی کنه الله زموږ سره دی نبی علیہ السلام داسې بر اسمان ته وکتل چې وی کتل سراقه ابن مالک وی اسمې وی د زنګونانو پورې په ځمکه کې ورخاښ شو وچه کلکه ځمکه اسمې پکې ورخاښ شو زه ترې سردلاندې راپرېوتم چې راپرېوتم ښکته وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زاری شروع کړه ما ورته وی چې تا راته خیرې وکړې تا چې اسمان ته وکتل کنه زه پوه شوم تا راته خیرې وکړې زه تا ته څه نه ومه خو زما د اس رازات کا الله ته دعا وکړه چې زما د اس شي ځکه وچه کلکه ځمکه د اس پکې ورخښ شو
الله ته سوال وکړه چې زما د اسر آزاد شي زه تا ته څه نه وامه نبي علیه السلام وایي چې ټیک ده نبي علیه السلام الله ته دعا وکړه اسر آزاد شو چې اسر آزاد شو اس ته وختم که نه بیا ما وایي چې 200 اوښان دي او راغلی یو بلکل مخې ته دي 200 اوښان دي او ته اوس بیا تش لاس ځي ویره وی لالچ راواغستم بیا مې اراده وکړه چې په نبي علیه السلام په ابوبکر حمله وکړم چې بیا مې په اس ور منډه کړه که نه اس بیا ورخښ شو اس بیا ورخښ شو چې بیا ورخښ شو بیا مې نبي علیه السلام ته زاري وکړه اس بیا راکولو شو راکولو شو خو دنیا خوږ شی دی نو دنیا مال خوږ شی دی نو 200 اوښان مې بیا ذهن ته راغله چې 200 اوښان دي او دا خو آسان کار دی هېڅ ورسره نشته تش لاس دي خو زه به په توره باندې د دواړو نه سرونه ومه په درېیمه پیره چې اس ته ور وختم او اس مې په تیزۍ سره ور په منډه کړو که نه او چې نبي علیه السلام ته نږدې شوم جو اس مې بیا ورخښ شو او چې اس ورخښ شو زه ترې سردلاندې را پرېوتم ما چې د الله پاک پیغمبره به درېیمه پیره شرط و بس الله ته دعا وکړه چې زما د اسر آزاد کړي زه تا ته هېڅ هم نه وامه نبي علیه السلام راته وفرمیل چې ښه نبي علیه السلام الله ته سوال وکړو اس مې رازاد شو چې اس مې رازاد شو که نه ورغلم د نبي علیه السلام خواله ما ورته ویل چې د الله پاکه پیغمبره بس دا مې ستا سره واده ده او دا مې ستا سره معاهده ده چې یو بل ته به نور څه نه وایو د الله پاکه پیغمبره دا مې در سره واده ده چې تاسو به ما ته څه نه وایي او زه تاسو ته څه نه وامه او دا خبره خو په یو د سرمنې په ټوکړه باندې ولیکله او ما ورته وی چې زه به ستاسو نور حفاظت کوم اس ته وختم واپس را روان شو چې را روان شوم مخکې رالم اوس څه کسان دي په دې لاره باندې روان دي دا هم په نبي علیه السلام پسې روان دي ما ورته وی چې زی دا لاره ما وکتله دا لاره ما ګوره د الله قدرت ته ګوره چې هغه کس چې د نبي علیه السلام په قتل پسې څه ټایم مخکې را روانو او اوس د نبي علیه السلام څوکیدار او محافظ دی مخکې توره راغستې وه چې د نبي علیه السلام نه سر وومه او اوس نور خلکو د نبي علیه السلام بچ کوي وی زی دا لاره ما وکتله کافر و خو دروغ ویلی نه خوښوئ دای ونه وي چې زی په دې لاره باندې نشته دی ځکه نبي علیه السلام ابوبکر هم پرې موجود و که نه دروغ یې نه وي داسې ونه وي چې زی په دې لاره نشته ځکه کافر و خو بیا هم د دروغو نه څه کو نفرت کو دروغ ویلی نه خوښول نو څه وي زی دا لاره ما وکتله نو کتلې خو یوه رښتیا وي که نه زی دا لاره ما وکتله د هغې په ذهن کې دا و چې دی په دې لاره تلی وی نه مونتلو نو ځکه تش لاس راغی نو هغې به د هغې لارې نه څه شو واپس شو الله دې زموږ په حال رحم وکړي هغه کافرو د دروغو نه نفرت کوي نن سبا مسلمان دی او د دروغو نه نفرت نه کوي بس په هره دویمه درېیمه خبره کې د دروغ وي نو ده به خلک د دغې لارې نه واپس کوي زه په دې لاره رالمه دا ما وکتله زی دغه سراقه ابن مالک چې د نبي علیه السلام د خوا نه را رخصتېده که نه نبي علیه السلام ورته یوه خبره وکړه وی ای سراقه دی لا په دغه ټایم کې مسلمان ګورې نه دی ښه وی ای سراقه زه ستا په سر باندې د کسرا د سر تاج او د لاسو بنګړي وینم دی چې په لاره باندې راته داسې په خندلې څه عجیبه غټې غټې دعوې کوي په کلي کې د ځای نشته خلکو د کلي نه ویستې په کلي کې د ځای نشته او دعوې دومره غټې غټه کوي چې زه ستا په لاسو باندې بنګړي د بادشاهي نم او په سر د هغه تاج نم دې خبرې ما له خندا راوسته به هر حال بیا
د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا فارس فتح شو، دا ایران او دا علاقې فتح شوې. چې کله فتح شوې دا سراقه ابن مالک په دغه ټیم کې ایمان راوړی او دیم په دغه جنگ کې و. نو عمر رضی الله تعالی د مدینه منورې نه د دغه جنگ چې کوم سپه سالار او جرنیل هغه ته خط ولیکو. خط یې ورته ولیکو وی د بادشاه چې کوم د سر تاج دی او د لاس بنګړي دي دا ما ته راولېږه او سراقه ابن مالک ورسره هم راولېږه. هغې جرنیل سراقه ابن مالک له هغه سامان ورکړو وی ته مدینې منورې ته لاړ شه امیر المؤمنین غوښتی یې هغه بللی یې. نو ده له ځان سره سامان راوړو چې مدینې منورې ته راغی نو عمر رضی الله تعالی سامان کولاو کو نو چې کولاو یې کو پای کې د لاس بنګړي د بادشاه نو د بادشاه د لاس بنګړي پکې نو. نو عمر رضی الله تعالی دوباره خط ولیکو هغې جرنیل ته وی د بادشاه د لاس بنګړي دي پکې څه کړو. بادشاه ته چې هغه پیغام ورسېدو سامان یې ولټو یقینا بنګړي هلته پاتې شو. نو هغه واپس هغې کس له ورکړو وي دا امیر المؤمنین له ورسوه. نو چې کله د بادشاه هغه تاج او بنګړي راله کړه عمر رضی الله تعالی یو لویه جلسه مقرر کړه مسجد نبوي کې. لویه جلسه یې مقرر کړه ډېره غټه جلسه او خلک یې راوغوښتو او د بادشاه د لاس هغه بنګړي او تاج یې هم راوغوښتو. چې راوغوښته که نه نو سراقه ابن مالک یې راوغوښته وی ای سراقه ابن مالکه زه نن د خپل محبوب ارمان پوره کومه زه نن د خپل محبوب ارمان پوره کومه وی تا ته یې څه ویلي ووایه. سراقه ابن مالک وی ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زه ستا په سر باندې د بادشاه تاج او په لاسو دې د هغه بنګړي وینم. زه ستا په سر باندې د بادشاه تاج او په لاسو کې د هغه بنګړي وینم. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تا په هغې ټایم کې څه وي وی ما له په هغې ټایم کې خندا راله چې په کلي کې د اوسېدو ځای نشته خلکو د کلي نه ویستې او دعوې دومره غټې غټې کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ د بادشاه هغه تاج راواغستو او د سراقه ابن مالک په سر باندې کېښود او بیا یې فرمایل وی اگر چې د سرو بنګړي نارینه له په لاسول حرام دي جایز نه دي خو زه نن د خپل جانان ارمان پوره کومه. واله سراقه ابن مالک دا بنګړي په لاس کې خیر دی بیا به یې وباسي. سراقه ابن مالک هغه بنګړي راواغستل او په لاس یې کړو چې په سر یې د بادشاه تاج کېښودو او په لاس یې بنګړي کړلو. عمر رضی الله تعالی فرمایل ما د خپل محبوب ارمان پوره کړو. بیا عمر رضی الله نبی علیه الصلاة والسلام د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مخکې روان دی. دغلته کې د مکې مکرمې او د مدینې منورې په دې لاره کې یوه زنانه پاتې کېده هغې ته به ام معبد وي. دا یو ډېره سخي زنانه وه مشره زنانه وه. په دې لاره به چې څومره مسافر تله که نه د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله. د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې میلمستیا کوله. دا ډېره سخي زنانه وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بوډۍ ته وی موري مسافر یو زمونږ میلمستیا وکا موږ د خوراک سکاک څه شی راکوږي یو مسافر یو. ام معبد دی بوډۍ ښځې ورته وی یاره زما سره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکمه نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی مورې کوپۍ هغه راکه به وسکو. هغې ورته وي وی هلکه نوجوانه پۍ راکړم نن نشته بېزې تلي سارا ته.
نو چې نبی علیہ السلام داسې وکتل کنه نو یو ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه ناجوړه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل وی مورې دې بیزې نه رالپی واخله کنه هغې ورته وی بچیا دا خو ناجوړه ده ټپه د کمزورې ده ځکه خو د بیزو نه پاتې شوي د هغې سره تلی نه شي او بل وچه هم د پی پکې نشته د سلنګه خو نه ده نو ناجوړ هم ده وچ هم ده په دې کې پی د کم طرفه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلم د ام معبد دا په خندا شوله هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي پوهېږي نه دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي ورشه کو اخیستی شي تې واخله تې هغه خندا شوه که ته دې اخیستی شي نو واخله تې دا خو ناجوړه ده وچه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وی 8 تنه مړېدل 8 تنو چې به دې پی وسکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو نبی علیہ السلام هغې لوښي ته لاس کو او دغې بیزې په دې غولانځی داسې لاس ول شروع کړو نو کوم شي ته چې د نبی علیہ السلام مبارک لاس ورسي نو په دې غولانځ چې نبی علیہ السلام لاس والی شروع کړه که نه غولانځ د پویو ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه شخون وهلې هم شروع کړه دا څاروی چې ناجوړې دی شخون نه کوي که نه ناجوړه وه نو هغې زر زر شخون شروع کړه او غولانځ یې د پویو ډکه کړه نبی علیہ السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو بیزه لوشلې شروع کړو لوښی یې ترې ډک کړو ام معبد ته یې ویې ته ترې پی وڅکه هغې لوښی په سر راوړو مړه شوه تې ابوبکر رضی الله تعالی ته ته ترې هم وڅکه هغه ترې هم مړ شو 2 ملګري ورسره نور هغه ترې هم ماړه شو او په آخر کې نبی علیہ السلام چې لوښی په سر راوړو په خپله ترې مړ شو دا خو 4-5 تنه و که نه په لوښي کې پی سور راتلو د 8 تنو ام معبد له نور پی ورکړو وی مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي دا به دې په کار راشي اوس ام معبد نبی علیہ السلام ته سوال مینت وکړو وی تاسو مونږ کره پاتې شه زمونږ کره نن شپه وکړئ هغې خو ولیده که نه دا خو عجیبه نوجوان دی وی پاتې شه دلته شپه وکړئ نبی علیہ السلام ورته وفرمیلې مورې مونږ ته لار پرته ده مونږ به ځو مونږ ته ډېر مزل پروت دی نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو اوس ماښام شو نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بیزې راوشړلې چې ګړې بیزې راوشړلې ګوري اوس لوښی د پویو ډک پروت دی ای ام معبدو دا پی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي د هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پی به جو دلته یې دې سره ایښې وی دا پی کوم ځای و نو هغې ورته وي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي دا خو دې کړي دي وی دا ته څه وایي اوس چې بیزې ته یې وکتل بیزه ناجوړه نه ده بیزه روغه رمټه ولاړه ده او غولانځ یې د پویو ډکه ده بیا نو هغې ورته وي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دي څه دي بیزم جوړه شوې ده غولانځ هم د پویو ډکه ده لوښي هم د پویو ډک پراته دي دا څه قصه ده ام معبد ورته وي یو نوجوان هلک و دلته میلمستیا له رالو زمونږ کور کې هېڅ شی نه و او هغه د بیزې په غولانځ چې څنګه لاس ووښو بیزه هم جوړه شوه او دغه یې پی دی غولانځ یې بیا هم د پویو ډکه ده خاونی ورته وي د دغه هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي څه حلیې راته بیان کړه د شکل و صورت نه څنګه جوړو دا څنګه هلک و ام معبد ورته د نبی علیہ السلام حلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی داسې شکل و صورت یې دی ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي که نه دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی هغه د پیغمبرۍ دعوه یې چې کړې ده ظالمی تا ایساره و نه ستا نه لاړو تا ایساره و نه
ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده مونږ ځو وی دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم ام معبد هم مسلمانه شوله او خاون هم څه شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړو اسما رضی الله تعالی فرمایي زه به په کور کې ناسته او ما به ژړلو ژړل مې به چې نبی علیه السلام به مدینې ته روغتلی کو روغته نه تلی او زما بابا به ورسره روغتلی او که نه به یې تلی ځکه چې د کوره وتې دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هېڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبی علیه السلام په کومه مخه لاړو په کور کې به ناسته وم ژړل مې به خفه به وم په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو اواز وشو اواز کېږي او څوک اینی نه اواز راځي خو اواز کوونکی څوک اینی نه اواز څه دی اواز دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل مطلب دا چې ای مکې والو ستاسو د لاس نه وتي دي تلي دي هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو ام معبد هم کامیابه شوه الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو کامیاب شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابوبکر راځه نن یو خبره کو ابوبکر رضی الله تعالی ته څه خبره کو وی زه تاله د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته به ماله یوه نیکي راکړئ ته به ماله یوه نیکي راکړئ او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمره وایه راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زما نه به یوه نیکي اخلي او ما له د ټول ژوند نیک اعمال راکوي وایه راته عمره څه خبره ده عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ابوبکره تا چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره کم هجرت کړی دی که نه هغه د هجرت ثواب مال راکا او زما ټول نیک اعمال ته واله ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمر دا سودا نشي کېدی عمر دا سودا نشي کېدی دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی دا نشم کولی دغه ثواب تعالی نشم درکولی نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې آواز کېدو وی کم چې ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل نبی علیه الصلاة والسلام روان دی ما سره خو دا ګړۍ ولاړه ده خو چې ټایم څه دی یو نیمه کې 2 منټه کم دي نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې سره ملګری روانو هلته کې په مدینه منوره کې انصار خبرو چې نبی علیه الصلاة والسلام خود د مدینې منورې د هجرت دپاره راوتی دی خو ورځې ډېرې تېرې شوې راونه رسېدل هغې ته څه پته وه چې نبی علیه الصلاة والسلام په غار سور کې 3 ورځې تېرې کړي دي دې نه خو نه خبر که نه چې 3 ورځې خو نبی علیه السلام په مکه کې حصار شوی په غار کې نو د مدینې خلک به سحر راوتل دا قبا مسجد چې کوم ځای دی دغې ځای ته به راوتل د قبا دې ځای ته او ناس به د نبی علیه السلام په انتظار کې خو چې کله نور به تود شو ګرم شو که نه نو ناامیده به واپس بیا لاړه مدینې منورې ته هر سحر به راتله او دغلته به انتظار کو او چې کله به نور ګرم شو نو واپس به بیا تلو مدینې منورې ته
تر دې چې نبی علیه الصلاة والسلام راورسېد. چې راورسېدو د انصار ډېر زیات خوشحاله شو او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی اول کار دلته دا کو چې دلته جومات جوړو. دلته څه جوړو؟ جومات جوړو. او نبی علیه السلام په خپله پاڅېدو یوه تیږه یوه ګټه یې راواغسته او داسې یې کېښوده وی دا د جومات بنیاد شو. دا لومبۍ ګټه شوه. دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی راواغسته کېښوده او درېیمه عمر رضی الله تعالی کېښوده او صحابه کرام شروع شو ګټې راوړه او جومات شروع شو. روایتو کې راځي وایي نبي علیه السلام به ګټه راواغسته نو دا ګټه چې درنۍ نو سړی د خېټې سره ونیسي که نه داسې روچه ده کې د خېټې ته اړمه کي. نبي علیه السلام به ګټې راغستې د خپلې خېټې مبارکې ته به اړمې کړې را روان به صحابه کرام به ورته فرمایل وي د الله پاکه پیغمبره ته کښېنه سیټ ته که ته مه راوړه تیږې مونږ یې جوړو که نه مونږ دا تیږې راوړو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی نه زه غواړم چې په دې جومات کې زما هم حصه وشي زه پکې هم شریک شم. الله نن سبا چې موږ د جومات د کار ووایو که نه دا کار کول غواړي نو هر سړی کوشش کوي چې ځان پټ کړي ځان پټ کړي. مسلمانانو تاسو د جومات د ثواب نه څه خبر یې؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې د الله جومات جوړ کو د ځان له په جنت کې کور جوړ کو ځان له په جنت کې کور جوړ کو. نو موږ د دیرې په خدمت باندې بد نه ښکارو چې په خپله جارو راولو خپله دیره صفا کوو که نه کو ځان راته بد ښکاري نه د خپل دیرې په خدمت باندې راته ځان بد نه ښکاري خو د جومات په صفایۍ باندې موږ ته ځان بد ښکاري. دا ډېره د افسوس خبره ده. زمونږ د دې جومات صفایي به نیاز باچا کوله الله تبارک وتعالی دې ورله لوی عمر ورکړي او دا خاندان ټول الله تبارک وتعالی دې ورله دراز عمرونه ورکړي او الله دې دا ثواب قبول کړي. دا خاندان چې کم ځای کې دوی د مسجد خدمت کوي دا د الله تبارک وتعالی پیرزو ده چې په چا وکړي. ګوره دا د زور شی نه دی دا د الله یو سود دی چې په چا باندې وکړي. نو هغه به د دې مسجد صفایي کوله او حتی در دې پورې په خپله ملیشا ته لاړ هغه بچي به یې در وساپور راتله صفایي به یې کوله خو هغه ماشومان دي که نه د هغه خپلو بچو ته ولي چې د دې جومات صفایي کوئ. خو زه یو خبره کومه چې هغه تللی دی بل چا جارو راغسې دا مسجد یې صفا کړی دی لږ سوچ پکار دی لږ فکر پکار دی. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو بوډۍ و هغې به د مسجد صفایي کوله بیا وفات شوه. چې وفات شوه صحابه کرامو هغه دفن کړه د شپې ویزه نبی علیه السلام به څه د شپې راپاسو تکلیف وله ورکو. سهار له نبی علیه السلام هغه بوډۍ ونه لیدله. نبی علیه السلام تپوس وکړو هغه زنانه مې ونه لیدله کومې چې به د مسجد صفایي کوله. وایي د الله پاکه پیغمبر هغه وفات شوې ده او مونږ جنازه کړې مونږ دفن کړې ده. نبی علیه السلام ډېر سخت ناراضه شو صحابه کرامو نه ډېر سخت خفه شو. وی تاسو ما ته د هغې د جنازې ولې نه وي چې ما په هغې باندې جنازه کړې وې دا ولې یو غریبه بوډۍ وه هېڅ څوک یې نه خو د مسجد صفایي به یې کوله. نبي علیه السلام ما زه خو به خبر کړی وم چې ما پې جنازه کړې وې. د مسجد صفایي دومره لوی ثواب لري نو د دې مسجد دا صفایي کوئ دا د بد ښکاره کېدو څیز نه دی. د مسجد کار درته چې کله ووامه نو د ثواب په نیت باندې کوئ وای دا د الله کور دی ځکه پکې خدمت کومه. نو د جومات کار په دې باندې د یو بل نه مخکې کېږئ الله به په ډېر لوی اجر درکړي. الله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي د جوماتونو د خدمتو. نو غرض مې دا کو چې نبی علیه الصلاة والسلام به په خپله ګټه راغسته او په بنیاد کې به کېښودله. صحابه کرامو ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره
ته مکه مونږ جوړو کنه نبی رسول الله سلام فرمایي نه زه غواړم چې په دې مسجد کې خپل عیسه وکما نن چې هم سړی عمرې ته لاړ شي کنه نو د مسجد قباء ضرور ورځي او الته چې لاړ شي 2 رکعاته نفل پکې کول دا سنت طریقه د چې لاړ شي 2 رکعاته نفل پکې وکي او نبی رسول الله سلام فرمایي وي په مسجد قباء کې چې چا 2 رکعاته نفل وکړو دومره ثواب او شو لکه څومره ثواب چې د یوې عمرې وي دومره ثواب ملاويږي نو هغه مسجد په هغه ځای باندې وس هم موجود دی مسجد قباء نو به هر حال نبی رسول الله صلی مدینه منورې ته ورسېدو او الته د مسجد قباء بنیاد کې خودو دا د نبی رسول الله د هجرت مختصر واقعه وا ان شاء الله مخکې بوایو الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزي خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام